سلامونه پخیرونه ستړي مشئ ګډ مارننګ سهار مو پخیر پخیر علي پخیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نو څنګه ستاسو پرونی ورځ زمانه بغیر څنګه تیر شو پرونی خو نه البته دا چې ستاسو ویکند څنګه تیر شو ښه زبردست په مزه کې لیدونکو نن بیا تاسو لپاره خوندور پروګرام لرو په دې کې ډیفرنٹ سیګمنټس چې کوم دي هغه دي او زما دپاره او ستاسو دپاره به ډېر انټرسټینګ دا وي چې نن موږ پروګرام کې زموږ سینیر تجزیهکار او جرنلسټ طاهر خان صاحب چې هغه په خپل هلته کې 3 هفتې په افغانستان کې تېر کړي یو هفته هغه وخت کې چې کله طالبانو نوی کابل ونیو او بیا د هغې نه وروسته اوس چې دی دا کابینټ جوړ شو دا خبرې اترې د ایجوکیشن او د ښځو د کار د حوالې سره روان دي نو بیا هغې هلته تللي 2 هفتې تېرې کړي دي نو ډېرې پوښتنې دي چې د هغې سره به کوم نو تاسو پروګرام وګورئ ځکه چې په سوشل میډیا په نیوز او په دې باندې موږ ګورو چې طالبان خو یو څه وایي خو بیا چې موږ هغه ویډیوز هغه خبرونه ګورو کوم چې راځي هغه بالکل د هغې په دی چې کومې خبرې کوي د هغې بالکل برعکس دي. نو طاهر خان صاحب ویلي چې فزیکلي په خپله هلته موجود و هغې څه وایي چې دا خبرې کومې رښتیا دي اوس کومې صحیح دي د عامو خلکو د افغانانو ژوند په افغانستان کې دا وخت څنګه دی خاص کر په کابل کې په کیپټل کې په دې به خبرې کوو نو زموږ د پروګرام سره اوسېږئ او د دې نه علاوه چې کوم دی د هیلث حوالې سره هم چې دی نو موږ نن پروګرام کې چې دی زموږ چې کوم فیزیوتراپسټ دی ډاکټر برهان لرو د سر درد چې دی اکثرا ډېرو خلکو ته کیږي او کله چې داسې خبرونه د ټینشن او د سټرس سړی وي نو همیشه په سر درد کیږي خو د سر درد چې کوم دی هغه څنګه ټیکېدی شي بغیر د ګولیو نه ځکه ځینې خلکو چې په سر درد وي ګولۍ خوري د معدې تکلیف لري نو بیا ورته هغه پرابلم وي. نو زموږ په خیر پښتونخوا خپرونې سره اوسېږئ دا وخت زیور کوټې شان د مالم د مینه وروسته به راسانه کیږو په خیر پښتونخوا. ښه راغلاست په خیر علي په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو د سر درد چې د چا وي نو هغه ډېر په تکلیف کې وي او اکثرا خلک د سر دردي دپاره چې دی نو اکثره ډېرې ګولۍ خوري او ځینو پکې خپل سر هم تړلي خو کله کله د سر درد دومره زیات شي هغې دپاره بیا هغې پین کلر ایون انجکشن لګوي ځکه چې هغه سر دردي دومره زیات ځینو خلکو ته دومره سر دردي چې هغې زړه هم ورسره خرابېږي خوب یې ورسره نظاره خبر چې ستا په سر دونه درد دي نو ته بیا خوب چېرته کولی شي. نو د ګولیو نه علاوه د دې د فیزیوتراپي د لارې چې کوم دی د سر درد څنګه کېږي او د سر درد سره علاوه یو دا مې که نه چې د سړي وایي ما باندې سر وګرځېدو یا چکر راتلل چې کوم دی په سر باندې په دې دواړو موضوع باندې به خبرې کوو د ډاکټر برهان سره جي ستړي مه شئ. مهرباني څنګه تاسو ښه صحت ښه دی تاسو ښه الله کرم دی. نو دا راته وایي چې آیا سردردي یا چکر سره هم د فیزیوتراپسټ تړون شته دی؟ صحیح ټیک دی. د سردردي چې تاسو ښه یو سیګمنټ کې موږ مخکې معمولي شانې هایلایټ کړو ډېر ډیټیل خبره نه وشي په دې باندې هیډیکس چې دا بیسیکلی کوز کېږي لکه ډېر خلک وایي چې لکه ما ته هیډیک ته ما ته مایګرین دی ټیک شو چې او د ډېرې مودې نه دی زه ټابلیټس خورم دا کوم نو بیسیکلی دا چې لکه هیډیکس هم ډېر زیات ټایپس دي لکه دې کې تھروبینګ پین وي شارپ پین وي ټیک شو چې چاته صرف داسې وي چاته نیم سر لکه درد کوي نیم سیری دی سو کوئی کمپلینټ کوي د وروستو نه ما ته درد کېږي که نه په دې کې داسې لکه اوس دا چې کوم دا بیک سایډ دی دا پینز راوچتېږي نو دا موسټلی د مسکولر وجه ټیک شو چې ځکه چې زموږ هیډ دی پوزیشن کې دا مسل سټیف شي ستړي شي د هغې د وجې تاسو ته پین کریټ کېږي. بل چې یو څیز وایي ټریګر پوینټس ورته وایي په دې مسلز کې غوټې شانې جوړې شي د هغې خپله یو ایریا ده لکه هغه چې په دې وروستي مسل کې جوړې شي نو هغه د دې ځای نه چې کوم دی ستاسو پین ټریګر کوي دې سایډ باندې او دې سایډ باندې ټیک شو چې او بیک سایډ اف د آی بالز ستاسو په سترګو کې هم درد کېږي. ښه ډېر خلک داسې ځینې بیا کنفیوز کوي چې لکه زما په سترګو نه بیک سایډ ته درد کېږي آیا ما ته د نظر پرابلم دی ټیک شو چې یا زما چې کوم دی لکه څه روټین برابر نه دی خوب نه دی برابر د سر درد چې کوم دی لکه تاسو باندې سټرس زیات وي ای سره هم هیډیک کېږي ټیک شو چې که تاسو چې کوم دی ستاسو سلیپ پیټرن سلیپ سایکل نه برابر ای سره هم کېږي تاسو چې وده کېږي که ستاسو پلو نه برابر هغه لکه ستاسو د دغه نه زیات وي هایټ زیات وي سخت وي د هغې د وجې هم کېږي ټیک شو چې او د ټول نه غټ او نن سبا کوم مین وجوهات چې وجه چې ده هغه دا ده پوسچر لکه چې کوم په دې پوزیشن کې هر سړی لکه داسې فارورډ هیډ دی که فون استعمالوي که کمپیوټر استعمالوي که خبرې کوي سپیشلی ستاسو په میډیا کې چې کوم خلک وي هغه هم زیاتره داسې ځکه چې کیمرا فیسنګ وي ټیک شو نو د هغې د وجې سي چې په دې پوزیشن کې مسلز هم دا یو کال نیم تاسو څه نه وي چې کوم هیډیک د مسکولر د وجې نو کال نیم کې
کې دا نه ډیولپ کیږي دې باندې 2-3 کال لګي لکه ځکه چې دا تاسو ډیلی بیس باندې باندې اکټیویټیز کوئ او کوئ نه هغه څه وشي چې هغه مسل سختېده شروع شي پای کې هغه ټریګر پوینټس جوړ شي دا خو بیا خپل یو پیټرن دی دغه د وجې تاسو بیا پین کریټ کېدل شروع شي دا خو دا د مسکولر یو اسپیکټ شو ټیک شو جی د دې نه بعد چې دی لکه اوس لکه داسې وي تاسو کو اورېدلي یاره پلانکي سړي په سر کې رسولی وه ټیومر ټیک شو جی یا دې کې په سټ کې رسولی وه ټیومر یا کینسر و لکه اوس چې څنګه کینسر یې پای کې باډي پینز ډېر زیات دي پای کې هیډ انتهایي ایکسټریم باندې ټیک شو جی بیا ورسره داسې چې هارټ پرابلم چاته مثال کے طور پر چاته هارټ اٹیک وشو یا کیږي یا داسې لکه یا اوس ګنټه نیمه شوی شوی هغې نه مخکې هغو ته هیډیک ډېر زیات سویر وي ټیک شو جی د هغې ولې د هغې دا وجه ده چې لکه ستاسو د ټوله بلډ سپلای چې کوم ده هغه برین طرف ته ده ټیک شو جی که په دې کې معمولي غونه کې هم انټرپشن راځي په بلډ سپلای کې بلډ څه شي اکسیجن کیری کوي نو هغه چې برین په څه شي باندې سروایول کوي په اکسیجن باندې سروایول کوي اف ان کیس که پای کې څه انټرپشن راځي فار د ماینر سیکنډ هم نو هغې د وجې به څه کېږي تاسو به هغه دا کاز کېږي هیډیک کاز کېږي نو داسې مونږ جو چې لکه دا پوسچر ستاسو داسې دی که دا سټ رامخکي نو د دې ځای نه چې کوم آرټریز تللي دي وینز تللي دي نو هغه پراپر سپلای نه کوي ځکه چې پای کې هغه بینډینګ پوزیشن راځي نو دا مونږ ځکه وایو چې لکه تاسو دا بلډ سرکولیشن بلډ سپلای باندې لږ فوکس ساتئ او بس سره کې یا تاسو پوسچر سره چې تاسو خپل پوسچر برابري نو دا سيزونه به تاسو ته نه باقي چې کوم دا مانور کنډیشن زیات کړ ټیومر شو یا کینسر شو نو دا چې کله هم تاسو سر درد کې زموږ ډېر خلک اګنور کوي څنګه چې تاسو په سٹارټ کې خبر وکړه چې جست پین کیلرز خوري د پین کیلرز نه بعد بیا په انجکشنز باندې راشي ټیک شو جی نو دې لکه پراپر یو ډاکټر لته پکار دي چې هغه لکه ډایګنوز کی چې بای لکه دا هیډ ځکه چې دا هیډ یو داسې ځای دی چې دا خو یو سی پی یو دی لکه یو قسم له د انسان ټیک شو جی پورا لکه دا یو سنټر دی دلته نه دا باډي رن کیږي نو دې کې سوچ هم په دې کې راځي بیا چې کوم موټر فنکشن دی چې کوم کار مونږ کول غواړو هغه هم د دې ځای نه اپریټ کیږي نو ای سره دا دی که چېرې اف ان کیس په دې کې تاسو ته هیډیک وغیره فیل کیږي نو دا لایټ نه دی اغوسته پکار لکه دا پراپر یو ډپارټمنټ باندې خپل چیک کول پکار دی که څه هارټ څه ایشو وي که څه د برین څه ایشو وي ټیک شو جی مسکولر څه پرابلم فزیوتھراپسټ لپاره کې لازمي تک پکار دی چې هغه تاسو ډایګنوز کړي چې پوسچر کې څه پرابلم خو نشته څه مسکولر ایشو خو نشته د هغې د وجې دا پین غوښتنه کریټ کیږي نو تاسو دا وایي چې فزیوتھراپسټ هم په دې کې رول لوبوي چې ډېر غټ رول دی ډېر غټ رول دی ښه صحیح ده هغه لږ موږ ته وایي چې څنګه لکه موږ د فزیوتھراپي د لارې څنګه د سر درد نه خلاصېدی شو ها جی اوس چې کچره اف ان کیس دا ډایګنوسس چې دا مسکولر ایشو ده یا پوسچرل ایشو ده ټیک شو جی هغه بیا تاسو ته هغه سه ایکسرسایزز ګایډ کی ټیک شو هغه ایکسرسایزز چې ګایډ کی نو هغه لکه زیاتره په پوسچر باندې فوکس وی چې لکه تاسو خپل پوسچر سم کوي ها چې کوم د فزیکل تھراپي دغه ریلیټډ دغه د کنه جی د هیډیک سره نو دا تاسو په ورځ کې یا دوه ورځې کې دا پرابلم نشي حل کېدی دوه چې کوم تاسو ایکسرسایز وخی یا کوم پوزیشنز وخی اج تاسو فالو کوئ په ورځ کې هغه حساب سره او په هفته کې ټیک شو جی نو 3-4 دن بعد تاسو هغه اثر راتک شروع شي تاسو هغه هیډیک کې به کمی راځي سډن بالکل چینج نه راځي یو ډراسټک چینج نه راځي دا به 10% 20% 30% داسې به ورو کمی راځي یا څنګه چې لکه موږ 2 پیناډول خورو موږ یار زما هیډیک ختم شو داسې چینج نشي راتلی ځکه چې دا یو مینوال ټریټمنټ دی یو مینوال طریقه کار دی په ایکسرسایزز باندې کېږي نو دا خامخا ټایم اخلي آیا تاسو هم د نورو ډاکټرانو غوندې اول دی باندې ټیسټ کوئ چې پته ولګي چې یاره دا سر خوږی یا د سر درد چې دا ولې دی ټیک شو ډېر زبردست سوال وکړو د فزیکل تھراپي چې کوم فیلډ دی کنه چې د دې ټیسټونه ډېر ډیفرنٹ دي د دې دا ټیسټونه دي چې لکه تاسو لیب ته لاړئ یا یو ریډیوګرافر څخه لاړئ لکه اوس ایکس ری ایم آر آی وغیره تاسو وکړئ د دې نه لومبې سي موږ په ډیفرنٹ انګلز وي په سټ کې په ملا کې موږ داس دا په جوړو اینه موږ ته آیډیا کیږي چې دې ځکه دا شی پریس کیږي دې ځکه دا راګ دې ځکه دا پټه پریس کیږي د دې دا پین پیټرن دی لکه مثال کے طور پر که په دې باندې ټریګر پوینټ او هغه پریس کم نو ماته پته چې دا غي او پیټرن چې کم دی دا غوږ نه باندې راځي دا سي دیریزي پر دې ځای پر راځي نو کچره اف ان کیس از پریس کم او ماته لګي چې دا داسې راځي دا زموږ یو ټیسټ وي کچره هغه پریس کم او هغه کمپلینټ کی پیشنټ نو اټ مینز دا پوزټیو ټیک شو جی کچره هغه کمپلینټ کې اټ مینز دا نیگیټیو دا زموږ داسې قسم ټیسټ وي کچره د دې دوران اس قسم کمپلینټ نه نشي دا ټول ټیسټ نیگیټیو راشي نو هغه نه بعد بیا موږ ایکس ری یا ایم آر آی طرف ته لکه زو آیا د فزیوتھراپي د لارې د کم چې د سر دردونه دي چې هغه خدای مکا یا کینسر یا داسې ټیومر شیز نه وي نو آیا دا نیم سرې ورته وایي یا په نیم سر باندې درد یا سر درد دا د دایمي دپاره د فزیوتھراپي د لارې ټیک کیدی شي بالکل دا ټیک کیدی شي داسې وي لکه اوس چې څنګه تاسو د نیم سري خبر وکړه خلک مودي تیری کې دي بالکل لکه لګي لس کاله شل کاله او ها ډېر خلک داسې وي چې هغه هیډیک مایګرین نه وي خو لکه هغه ډاکټر ته ځان خلاص کړی او ته ویلي تا ته مایګرین دی بس هغه په هغې کې کاونټ کړی ټیک شو جي د مایګرین خپل څه سمټمز دي د نیم سیری چې کوم دي خپل څه سمټمز دي یا تاسو که خیال کړئ تاسو د شپې ویده شئ سهار پس تاسو یار زما دا څه ټن ښه دی لکه دغه دی نو دا خو اوس داسې نه شي لکه اکثر چې دا څه ټن ښه دی ای سره هم دا یو سایډ انوالو وي نو تاسو هغه په نیم سیري کې نه شئ کاونټ کولی
نو د فزیکل تھراپیسټ دا کمال دی چې لکه هغه تاسو پراپر انګل وګوري دا غینه به تاسو ته ډایګنوز کړي چې آیا دا پین د دې ځای نه راځي کنه دا پین هم په دې کې دنه جنریټ کیږي اف ان کیس اپین پای کې دنه جنریټ کیږي اب یا زمونږ ډپارټمنټ نه دی اب یا تاسو مخکې فردر نیورولوژیکل ډیزیز طرف ته وځي او چې ته نیوروسرجن یا نیوروفیزیشن طرف ته که اف ان کیس هغه زمونږ په دغه کې راځي چې ته مسکولر ایشو یا د انګل د وجې وي یا پوسټر د وجې نه به مونږ ډیل کوو لکه د فزیکل تھراپي موږ د یا چې سړي باندې ډیزینس راځي یا ورته وایي چې سر پې ګرځي یا چکر پې راځي بالکل نو د دې هم د فزیوتھراپي د لارې علاج دی څنګه جی بالکل اوس ډیزینس سرجي شیبل به زه ایډ کوم وټایګو ټیک شو جی اوس ډیزینس او وټایګو دا دوه ډېر ډفرنٹ سیزونه دي ټیک شو جی ډیزینس چې کوم دی نو هغې کې څه چلو شي چې لکه هغه ډیزینس تاسو ته په ناسته باندې لایټ هیډډنس محسوسیږي ټیک شو جی هغې کې دا چې لکه د دې ډفرنٹ اپیسوډز وي لکه دا په ورځ کې تاسو ته 3 ځله 4 ځله ټیک شو جی یا هفتهوار د چا نه چا داسې پیشنټس وي چې د هغوی یو پیټرن ډیولپ وي چې هغو ته په میاشت کې یو ځل 2 ځل لکه داسې لازمي کېږي اوس وټایګو چې کوم دا نو هغه د موومنټ سره دا کوي تاسو ملا سئ او د ملا سینه څنګه راپاسې دی نو تاسو داسې معمولي یو 15 سیکنډ دپاره چې کوم دی داسې لکه شانې لایټ هیډډنس محسوس شي چې هغه څنګه تاسو پوزیشن چینج کوئ را چینج کوئ نو په هغې کې به تاسو ته محسوسېږي د دې مین وجه څه ده بیسیکلی زموږ د دې دواړو غوږونو درمیان د دې دواړو وجه یوه ده که نه جدا جدا د دې دواړو وجه یو روټ کاز یو دی بیا دا ډفرنشیټ کېږي په ډفرنٹ سیزونو باندې اوس د دې دوه غوږونو منځ دی زموږ څه فلویډ دی چې زموږ بیلنس کنټرول کوي ٹھیک شو تاسو یو سکیل شانې کتلی چې اکثر خلک پې د ترکاڼان وغیرہ داسې کېدي پای کې هغه ببل شانې یا داسې کي نو بالکل ایگزیکټ هم دقسې د دوه غوږونو درمیان څه داسې یو ټیوب دی پای کې فلویډ دی ټیک شو جی په هغې کې چې کوم دی هغه فلویډ نه چې کله کرسټل جوړ شي یا کرسټل ورته د بهر نه راشي نو هغه بیلنس ډسټرب کړي ټیک شو او دا یو دومره معمولي شانې شی دی خو یقین وکړئ انسان یې په عذاب کې اچولی ودرېدی به نه شي موومنټ به نه شي کولی ټیک شو جي ها چې کله ایکسټریم شي وومټ کېده شروع شي ډېر داسې خلک ډرایوینګ نشي کولی رستو نشي کتی ځکه چې که ته پوزیشن چینج کړې نو هغه فلویډ خو داسې کېږي که نه اوس د دې مین دغسې چې لکه د دې مین ساینس دا دی که ته سهار راپاسې تا ته وشو نو داسې که ته سر شیمپو کې او په دې کې دا موومنټ کې پای کې یا ته هیر برش کې پای کې داسې دا موومنټ چې کېږي نو داسې دا موومنټ کېږي دا فلویډ خوځي راخوځي که په دې کې تا ته محسوسېږي اټ مینس چې دا تاسو ته لکه کنفرم وټایګو دی او بیا په وټایګو کې دا یو قسم دی بي پي پي وي ورته وایي ټیک شو جي بناین پروسیسمل وټایګو دا بي پي پي وي چې کوم دی دا تقریبا زبردست هم 60-70% کامن دی چې کوم د ډیزینس تاسو خبر وکړه ډیزینس اوس په ینګ پیشنټس کې 10-20% وي او 70-60 ایئرز ایج چې کوم خلک وي میل فیمیل دونو کې پای کې چې کوم دی دا ډېر زیات کامن دی د ډیزینس بیسیکلی چې کوم دی هغه برین سره تعلق دی ټیک شو جی هغه د برین د وجې چې کوم دی هغه ټریګر کېږي هم د برین د وجې ښه هغه داسې چې لکه اوس بلډ سپلای څنګه چې ما دې مخکې خبره وکړه که کمه شوه نو هم به تاسو ته ډیزینس محسوسېږي خو وټایګو د هغې د وجې نه محسوسېږي وټایګو په پوزیشن سره ده که تاسو پوزیشن بدلوئ را بدلوئ هغې سره ده اوس داسې وي لکه چې وټایګو دپاره هم خلک ډېر زیات میډیسنز وغیره استعمالوي ټیک شو جي په دې کې چې کوم دی لکه اپلیز منور ورته وایي اپلیز منور اوس نن سبا د ای ان ټي هم شروع کړي دي دو هم کوي اپلیز منور یو ایکسرسایز دی چې د سرچ کولی هم شي اپلیز نوم باندې اے ډبل پي داسې اپلیز منور هغه چې تاسو سرچ کوئ هغه یو ایکسرسایز دی که 7 to 10 days یو کس خپله پرفارم کړي ټیک شو جي هغې کې ډفرنٹ پوزیشن دی چې تاسو به خپل هیډ لکه په 45 ډګري سره بیا 20 ډګري سره بیا پروت پی بیا به ورسره کښېنې بیا به سټانډینګ ته راځي چې کله دا پوزیشنز وغیرہ دا دو 7 to 10 days پورې دا پرفارم کی ان شاء الله تعالی دې سر بچ کوم دی لکه دا مسله حل شي صحیح ده دا د سر درد باندې موږ خبر کوله آیا د سر درد چې دی هغه د ایکسرسایز چې کوم تاسو وایي د ورزش سره ټیکې دی شي جی جی بالکل ایگزیکټلی بالکل ټیکې دی شي وړه خلک داسې مې جی چې ورک اوټ کی یار وای سر مې خوږي ډېر زیات کنه هغه سړی ته خامخا د بی پی پرابلم دی اوکې بی پی لو کیږي یا بی پی زیاتیږي دا و زیاتیږي ځکه چې هارت ریټ هغه ټایم ډېر زیاتی هارت بیټ چې کوم دی ستاسو تیز وي ستاسو باډي ته اکسیجن پکاري ستاسو باډي ته بلډ پکار دی هغه حساب سره رواني چې کوم سړی ته د بی پی پرابلم وي نو هغه ټایم هغه فلو ډېر زیاتې د به دا ځایونه خوږېږي دی وایي چې لکه دا څه دی لکه او ډېر خلک داسې چې ورک اوټ کوي ډېر ریلاکس فیل کوي چې یاره زه اوس لکه بالکل کنه اوس تاسو وایي تاسو څنګه فیل کوئ لکه تاسو ته پته نه هغه نه خو چې ته صحیح ورک اوټ وکړې که نه نو ته بیا ستړی نه ته به فرش فیل کوې او که ورک اوټ دې صحیح نه کړی نو بیا به ته ستړی فیل کوې صحیح ده تھینک یو جی ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر برهان صاحب چې تاسو راغئ نو لیدونکو دا زموږ خبرې د ډاکټر برهان زموږ چې کوم فزیوتھراپسټ و هغوی سره اوس یو ورکوټ شاندمالو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا
پخیر علی پخیر پښتونخوا ته لیدونکو د تیرې تقریبا یوې نیمې 2 میاشتو نه چې د افغانستان کوم سچویشن دی بیا کوم حالات روان دي او خاص کر بیا د یوې میاشتې نه چې د ټولې نړۍ د میډیا سترګې په افغانستان باندې دي چې په افغانستان کې څه روان دي نوی حکومت چې د طالبانو راغلی د دې سره تړلي د ډیرو خلکو اندېښنې دي خاص کر د هغه ملکونو لکه د پاکستان لکه د ایران یا چین او داسې هغه ملکونه نور هم چې تاجکستان غونې چې د هغې بارډرز چې دي هغه د هغې سره نښتي د دې نه علاوه د نړۍ نور ملکونه چې دي د هغې هم اندېښنه لري ځکه چې د افغانستان د امن یا د بې امنۍ چې دی هغه د همسایه ملکونو سره د دنیا دپاره هم یو چیلنج دی یو یره ده او کنسرن دی ځکه چې په هغې باندې هم د هغې یو اثر پرېوځي زمونږ جرنلیست او سینیر تجزیه کار زمونږ همکار د هم پښتو ون نیوز طاهر خان صاحب هم هلته کیو یو ځل لاړه یوې هفتې له بالکل شروع ورځو کې چې کله افغانستان طالبانو ونیوه او بیا د هغې نه وروسته چې ولاړه نو 2 هفتو دپاره هغې سره به زه خبرې کوم کرنټ چې دلته کوم سچویشن دی هغې باندې طاهر صاحب ستړي مه شئ ډېره مننه په خیر راغلی تاسو ډېره مننه طاهر صاحب موږ خو وایو چې تاسو جوړ نه راځئ دې ځل چې لاړئ ځکه دې ځل مو 2 هفتې تېرې کړلې که نه او بیا هم خوشحاله یم چې تاسو بېرته دلته له موږ سره ناست یې طاهر صاحب د ټول نه اول کنسرن چې کوم د افغانستان د خلکو و او کله چې دوی په 15 اگست باندې د یکشنبې په ورځ باندې کابل ته ورغله ماښام مازدیګر د ماسخوتن د دوی په قبضه کې شو دوی ارګ ته لاړل نو د هغې نه بیا تقریبا یو 3 ورځې پس جشن استقلال او د افغانستان استقلال ورځ لمانځل کېده نو ډېر خلک چې دي هغه د فلیګ یا د بیراغ یا د جنډې دپاره چې دی هغې اندېښمند وو او بیا وروسته ځینې خبرې د طالبانو خوا نه داسې هم راغې په میډیا باندې چې هغوی وایي چې موږ ته اعتراض نشته دی ځینې وایي چې اعتراض ده خو د ارګ په بلډینګ باندې اوس هم د افغانستان بیراغ نشته دی غواړم تاسو هلته نږدې نه ولئ تاسو موږ ته لږ دې باره کې معلومات راکړئ چې دا خبره څومره حده پورې حل ده څومره حده پورې نه ده حل ډېره مننه ستاسو یو وارې بیا سلام تاسو ته تاسو کتونکو ته د بیرغ خو د ارګ نه لرې شوی دی ځکه چې طالبانو چې کوم د هغې ټولنیزې رسنۍ دي یا سوشل میډیا ده دغه عکس دغه تصویر په خپل هغې خپور کړی دی د خپل رسمي د سوشل میډیا د اکاونټس نه نو هغې کې خو بیا شک نشته دویم ده کله چې مونږ تیر اولنی سفر کې د اطلاعات وزارت د اطلاعاتو د رسنیو چې کوم هلته یو مرکز دی چې هغه هم د حکومت دی هغې باندې چې مونږ لاړو مونږ د طالبانو هغه بیرغ ولیده هغه وخت کې لا د دې کابینه هم نوی اعلان شوی خو د الله مجاهد نه ما دا خپل هم تپوس وکړو چې په اوس په دې بلډینګ باندې مونږ دا وکتل هغه وخت خو هغه جواب نه هغوی چې لا پالیسي جوړیږي نو بیا به وروسته فیصله کوي خو زما خیال چې هغوی اوس هر ځای کې دغه خپل بیرغ لګولی د دې طالبان ځان ته اسلامي امارت وایي او بل بیرغ شروع کې خودي حساس وو لرې کړي وو ځینې نور جلال آباد نه بل ځای نه نو اوس هغې ډېر کار نه لري چې که یو چا لګولي وي لکه زه اوس جلال آباد نه چې راتېر شوم د تېر اتوار په ورځ باندې واپس چې کله راتلم پاکستان ته نو په جلال آباد کې د ډاکټر اشرف غني صاحب عکسونه هم لګېدلي دي بیرغونه مخکې ډېر وو دا ځل نه وو ځکه جلال آباد کې پېښه شوې وه کله چې دوی هغه بیرغ لرې کړ نو بیرغ باندې ګورې د دوی سره خپل ځینې مشران هم اختلاف لري د دوی یو ډېر مشهور عالم دی پېښور کې د مدرسې مشر هم دی شیخ فایق صاحب نومېدی هغه یو ویډیو خپره کړه او طالب مشرانو ته یې وویل چې د افغانستان چې کوم دا ملي بیرغ دی دا خو د 200 کلونو زیات زوړ دی په هغې باندې کلمه هم شته په هغې باندې مسجد او محراب هم شته او په هغې باندې خو لکه ټول یو قام لکه د دوی بیرغ خو داسې ده لکه څنګه چې سیاسي پارټیانې وي او هر یو پارټي لکه څنګه چې د پنجشیر خلک خپل یو بیرغ لري هغه د هغوی سیاسي ده خو عمومي خو د افغانستان لکه دغه تور سورشین بیرغ دی نو تاسو وایئ چې اوس خو کابینه کابینټ هم چې د دوی خپل اناونس کو یا جوړ دی تاسو چې په دویم ځل لاړئ نو څه نرمي ګورئ د دوی طرف نه دا امکان لري چې دوی به دا بیرغ ومني د افغانستان نه د هغې خو امکان ځکه نشته چې دوی خو چې کله د دوی کابینه اعلان شوه نو د دوی ګوره اسلامي امارت بحال سره له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا اقوام متحده سلامتي کونسل 13 کال 2016 کال کې یو قرارداد هم شته چې اسلامي امارت مخالف یو د بحالۍ دی وکړه
بیا د پاکستان، چین، روسیې او د امریکا چې کوم یو څلور اړخیز یو ګروپ دی ټرایکا پلس او بیا پاکستان پکې شامل دی. د هغوی د مارچ په میاشت کې یو بیانیه راغله مشترک چې د اسلامي امارت مخالف یو. طالبانو دغه مسترد کړه. بیا دوی خپل مشر اعلان کړ د امیر المؤمنین په حیث باندې. نو معنی دا ده چې د دنیا غوښتنې دي نه مني. بیا د ښځو مسله ده، بیا د اقلیتونو لکه شیعهګان د دې په دغه کې نشته او 13 ورځې چې دوی کړه د کابینه هغه توصیه کړه څو ورځې وړاندې، نو هغې کې خاصې دوی وایي هغه نومونه سره لیکلو د پنجشیر پلانې د پلان، لیکن اکثر سیري چې دي ما خو پرونه مې 94 سلنه په دې نوې کابینه کې چې د وزیران دي هغه د طالبانو خپل مهم شخصي نو هغه چې کوم ټول شموله ټول ګوندیز یا انکلوسیو گورنمنت وایي هغه دنیا وسره دا دویمه نه مني ځکه چې نو طاهر صاحب داسې چې څنګه تاسو خبر وکړله لکه څنګه چې یو ګروپ دا جوړې د روسي، د ایران، د پاکستان او د چین، نو هغه همدې دپاره جوړ دی چې باید دوی هغه ځکه چې اوس طالبان خو هغه دوی خو انټرنیشنل سیاست باندې راغلي دي چې انټرنیشنلی یونایټډ نیشن او دا ملکونه هغوی مني، نو که هغوی د افغانیانو دې خبرو ته درانه نه ګوري، خاص کر د افغانستان فلیګ او داسې ایجوکیشن او د ښځو او د هیومن رایټس حوالې سره، نو زه فکر نه کوم چې بیا به نړۍ هم د دې خبرو ته غوږ کیږي یا به یې ومني. مخکې زما طاهر صاحب او هغه خبره چونکې زه خپل هم د میډیا سره یم، هغلته میډیا کې کار کړی دی، ځینې همکارانو سره هم خبرې، تاسو خو بیا پریکټیکلي په دې حالاتو کې هلته کې وي. ډېر کنسرن زموږ دا دی چې ډېر د میډیا خلکو یا جرنلسټانو چې دی افغانیانو هغوی کابل پرېښودو یا افغانستان یې پرېښودو د دې وجې نه چې هغوی دا وایي چې هغوی ته اجازه نشته د کار کولو یا میډیا یا جرنلیزم هلته اوس دومره اسانه نه دی که نه، لکه هلته کې ډېر چې د نیوز یو چینل چې لکه دلته کې زموږ ځینې د اردو چینل ډېر ټاپ دی په نیوز کې، هغه هلته طلوع ډېر زیات، طلوع نیوز ډېر زیات ټاپ کې، نو طلوع هم اوس هغسې آزاده و که نه دی؟ دې باره کې راته لږ وایه. طلوع نسبتا ښه دی. طلوع کې چې بحثونه ما هلته واورېدل نو هغې کې انتقاد هم کېږي په طالبانو باندې، تنقید هم کېږي، لیکن د طلوع چې کوم مخکینی سټاف و هلته ماته معلومات هغه تقریبا ټول تللی دی. طلوع اوس ځینې کسان اخیستي دي د نورو ټلویزیوني چینلونو چې خپل نظام پې وچلي او داسې احتمال شته که د طلوع دغه پالیسي روانه وي د انتقاد ده، او ظاهره خبره چې ته کله میلمانه راولې د هغوی به یو خپل نظر وي، نو او ځینې شیان خو داسې دي چې هغه بیا د میډیا یو رول هم دی که نه، چې اوس هلته یو پیښه کېږي په څوک وهې ته ټکی په کابل ښار کې، نو خو به اوس پټه نه پاتې کېږي که طلوع یې نه مخي نو موبایلونه میډیا د موبایل دی نو میډیا د فشار لاندې ده، فشار لاندې ده. بي بي سي ټوله لاړه سل په سله امریکا غږ، بلکې زه چې کله په کوم ورځ راتلم د امریکا غږ سپیشل فلایټ چارټرډ هغوی دپاره کړی چې څومره دي د هغوی که ډیوه ده که مشال دی که وایس اف امریکا ده که ازادي ده د هغوی ټول سره فیملي هغوی لاړل. ډي ډبلیو چې د جرمن هغه زه خبر شوم ټول لاړل، او چاته چې موقع اوس هم په لاس ورځي نو هغه ځکه هغوی باندې هغوی به محسوسوي، هغوی د خپل حق هم دی چې هر سړی د خپل ژوند باره کې خو دغه وي. او طالبان زما خیال کامیاب نشول چې هغه خلک قانع خلک مطمئن کی چې نه تاسو لکه نه وایي خو بیان خو ورکوي لیکن خلکو سره خو یاره شته که نه، او بل چې تک ترڅو تا یو عمل کې نه وي کړی، دلته ښځو مظاهره وشوه، هلته کسانو ټکولو شو، وهلې شو، ډېر زیات وهلې شول، تصویرونه یې راغله، ویډیوګانې راغلې، مرکې وکړې. نو ممکن ده ځکه چې په یو میاشت یو نیم میاشت کې حکومتونه نه جوړېږي دغه به، لیکن بیا خو هم تر څو چې ته او ګوره افغانستان داسې حالت دی که نه، زما خپل نظر دا دی چې افغانستان کې جګړې 40 کاله بیا 20 کاله د امریکایانو، نو هلته خو خلک ډېر زورولي شوي دي، جنګونه دي، طبعي بربادي شوې ده، نو چې ته خلکو سره نرمي نه کوې. زه منم چې ستا به خپل ظاهره خبره ده هر او بل طالب خو هغوی انقلاب دی په زور راغلی موي په فوجي لحاظ سره راغلی، نو ټیک ده ته د خپل پالیسۍ، لیکن عام ولس زړونه ګټل ذهن ډیر مهمه ده. دا ډیر مهمه قبضه په ځمکه کېدای شي، په یو سیس کېدای شي، خو د خلکو په زړونو باندې قبضه نشي کېدای کنه، او ستا لپاره مشکل پیدا کیږي. او بالکل او نړۍ نه خود جرانه شي پاتې کېدای کنه، خو او دا ځل خدای د نړۍ سره تلل غواړي، دا ځل خدای بیا به دې شیدونو باندې بیا به د خلکو زړونو ته او د افغان ولس زړونو ته به هم کتل غواړي. ښه څنګه چې موږ د میډیا خبرو کې چې افغانستان کې د پریشر لاندې ده، ډېر جرنلیست او ډېر انټرنیشنل میډیا چې کوم دي هغه ووتې یا کوم چې خپل د افغانستان چې کوم جرنلیست و هغلته کې هغه کومې سیري چې په تلویزیون باندې ښکاره کېدي هغه اوس څنګه چې تاسو ویلې طلوع چې یو غټ چینل دی هغه تللی دي.
سیاسي ښځو شتون دا وخت په افغانستان کې څومره دی؟ آیا ځکه چې یو ځینې ما وکتلې چې نشته، لکه هغه مخکې ورځو کې هغې یو انټرویو ما وکتله د فوزي کوفي او داسې نورې چې دي لکه مریم سما، لکه داسې نورې ښځې چې دي هغه وتلي دي، لکه انارکلي چې کومه دغه اقلیتونو دغه کې د هغه هم تللي ده هند ته. نو آیا تاسو هغلته سیاسي ښځې ولیدئ، هغې شتون لري اوس هم په افغانستان کې؟ د نشت برابر دی، د نشت او ځکه چې ځنې شته په خپلو کورونو ناستې دي او هغې هم ګوري چې څه پیښیږي. تاسو وختي میډیا کې ما یو خبر هېره شوه، دا نیم خبر چې مناسب به که نه به خو زه چونکې حالت داسې دی چې د زن ټي وي ولته د ښځو او بالکل هغې دو زنانو ما سره نمبر پیدا کړي خلک او یو خبره چې کندهار نه راغلم او ډېر مشکل کې مو تلل غواړم، بیا زموږ سفارت ډېر ښه رول دی هغې ته چې لکه تاسو مو بل څوک مو چېرې دا لږ مشکل کې دی او نو هغه بیا هغه ویزه مو ته ورکړې شوه، ممکن چې نن تللی وي د کابل نه، دې نه مخکې یو بل نوم به نه اخلم. نو زنانه اصل کې هغې خو ګوري چې څه لږ ما هغې ته هم یو داسې یو اشاره شوې وي عمومي د طالبانو د پالیسو په اړه باندې، نو ډېر خلک به پاتې شوي، هر سړی خو نه غواړي چې خپل هېواد پرې مشکل سره هم نو زنانو لږ مشکلات شته او دا طالبانو چې دا تعلیم تر اوسه پورې د ښوونځي یا سکولونه کولاو نه کړه د زنانو بیا نو لږ خو بیا خلکو ته شک پیدا کېږي. صحیح ده. څنګه چې تاسو د زن ټي وي لیدونکو یو داسې چینل دی په افغانستان کې، زن مطلب ښځه، چې په هغې کې کوم چې ټیکنیکل ټیم دی، کوم چې هغلته کار کوي، هغه ټولې زنانه دي، ښځې دي، نجونې دي چې هلته کار کوي. او طاهر صاحب نو دا راته وایي چې خاص کر د هغې نه پس بیا چا لږ ډېر زړه ښه کړی مې چې پاتې شي کار وکړي زنانو حوالې سره خبره کوم، خو کله چې دوی دا ویلي چې د ښځو وزارت دی نه ښځه دې په کابینټ کې نه د ښځې ضرورت نشته دی، نو د هغې نه پس خو ظاهره خبره چې ښځه به دا وایي چې نو اوکې صحیح ده، تاسو چې دا ویلي چې هر چا ته به حقوق میل ورکول کېږي او ښځې زما د شروع هفتې ما خبرونه چې دي هغه فالو کول، نو په هغې کې دا ویل کېدل چې ښځې د فلان کېنې، خاص کر ارګ تک ځینې ښځې تللې وې پریزیډنټ هاوس ته چې هغلته انټر شي، خو هغې ورته ویلي چې نه تاسو یو څو ورځې صبر وکړئ بیرته به راشي، خو اوس هغه هم نه پرېږدي چې دفترونو ته لاړ شي. صحیح ده. نو د دې مطلب دا دی چې د افغانستان د ښځو دپاره هغه که په میډیا کې ده، هغه که په سیاست کې ده، هغه که په څه ورته وایي په مامورینو کې راځي، د وزارت یا هم د بانک یا هم مکتبونه بند دي، خو ښځې زنانه هم په کور کې ناستې ده، نو مطلب د ښځو دپاره هلته فلحال څه ژوند نشته. خو نه خپله طالبانو خلکو تاسو کورونو کې کښېنئ ما صرف نو بیا خو دغلته کې موږ دا وکتل چې هغې ځینې فیمیل ډاکټرانو ته ورغله چې تاسو دې کار وکړي، نو که څوک سبق ونه وایي نو ډاکټر او نرسانې به د کوم ځای نه راځي؟ روغتیا چې کومه شعبه د وزارت د هغه کې ښځې ځي، هسپتالونو ته هم ځي، کلینیکونو ته هم ځي، لیکن په نورو کې نه ځي. نو ظاهره خبره ده چې تاسو وایي بیا خلک خو وایي چې بس څه کوم دلته چې نه مې پرېږدی، نو بهر به لاړ شمه. د دوی طالبان یو بل دلیل پیش کوي چې دوی اوس زه طاهر صاحب ستاسو د دلیل ته واپس راځم، یو ورکوټې شانتې دمه اخلم، بېرته راځو چې د طالبانو په دې هکله دلیل څه دی. لیدونکو یو کوچنۍ غونډې دمه اخلو، واپس راستانه کېږو. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. ستړي مشئ ور بیا په خیر پښتونخوا ته. د افغانستان چې کوم کرنټ سچویشن روان دی، هغلته زموږ همکار سینیر جرنالیست او تجزیه کار طاهر خان صاحب تللي وو، هغې سره موږ بحث روان دی، ځکه چې هغې د نږدې نه په خپله هغلته کې وو حالات یې لیدلي، د هغې نه چې دی څه معلومات اخلو. او تاسو موږ دا خبره کوله بریک نه مخکې چې هلته کې ښځو ته خو فلحال نه د سبق نه د کار زمینه برابره ده، په دې باندې خپله طالبان څه وایي؟ طالبان دا وایي چې اوسه پورې د دوی نظام جوړیږي د ښځو یو پالیسي، نو هغه تر اوسه پورې هغې وخت واخیسته او څومره چې وخت تېرېږي او دا پالیسي نه اعلان کېږي، دا طالبانو منفي طرف ته به دا شیان ځي. دویم دا طالبانو چې کوم د اعلی زده کړو یا د اعلی تعلیم وزیر دی، هغه 2 هفتې مخکې خبري کانفرنس کړی او هغه یو مختلف اصول کړي چې د ښځو او د سړو کلاسونه به منځ کې پکې یو پردی یو دا تجویز. دویم ځینې عکسونه موږ ولیدل چې دویم دا چې هغه پرایویټ یونیورسټي وه، حکومت د پاره نه ده شوې. دویم دا چې یا به کلاسونه د ښځو سهار وي، د سړو به د ماسپښین وي، او دریم دا چې مختلف جلا بلډینګ به وي. اوس ځینې شیان د مخکې نه په کابل کې دا دي
چې لکه دا څنګه چې دې خبرې کړې هغه جلا دي نو خلک غواړي چې د مخکې نه هم تک نظام موجود دی په ځینې یونیورسټو کې کالجونو کې هغې ته خو اجازه ورکړي چې هغې خو ځي که نه نو هغه هم تر اوسه پورې اعلان نه دی شوی نو بهرحال دا خو د طالبانو پورې چې څومره ځکه چې ځینې شیانو کې ته وخت اخلې نو دا ستا په منفي دغه کې شاملېږي بیا طاهر خان صاحب بیا موږ بیرته زه راځم ما ځینې په ټویټر باندې خبرونه ولیدل چې یو فیمیل د مارننګ شو هوست په طلوع کې چې هغه پروګرام مخې ته وړي نو دا خبره څنګه راغی دا خبره خو درسته چې کوم شخصي یا خصوصي ټلویزیون دی یا پرایویټ چې ته موږ دلته وایو پاکستان کې هغوی باندې خو پابندي نشته شروع کې هغه ملي ټلویزیون نه زنانه باندې کړې وي لیکن بل ګوره پرایویټ لکه کوم هوټل کې چې زه دی راوم هلته په ریسپشن باندې زنانه دي بلکې رستورانت چې کوم دی هلته په هغې کې زنانه کار کوي مطلب کار داسې معنی نه خو راځي او یو چاپېره ګرځي هغې باندې څه کار نه لري لکه چې په پرایویټ ادارو کې خو زنانه که په خپله څوک په کور ناست مطلب دا دی که زه لاړه شم ما مخکې لمر تلویزیون کې کار کوو یا نه تلویزیون یا پرایویټ نه پرېږدي که بغیر لپټال ته کار کوي بغیر لپټې نه مې پرېږدي نه زه به لپټه واچوم بیا به دې پرېږدي بیا مې پرېږدي ذمہواری به څوک اخلي ذمہواری به څوک اخلي هلته په هوټل کې موږ ناست وو چې د نجیب غوندې مې راوځوړم دی په هوټل کې موږ ناست وو نو یو برطانوي صحافي و ښځه هغه راله ما پسې ویرېدلې وه ډېره زیاته هغې سره کې چونکې تلل په دویمه ورځ باندې نو هغې ځان سره ښه دا بورکه اچولې وه هر څه کړي وو خو دل لږ غوندې چونکې هوټل کې وه نو هسې هغه بهر ووته ټکټ میکټ څه مسلې وه نو دا دی لږ ښکارېده نو ډېره ګبراوه ما پسې راغله چې ما ته خو هغه وویل چې دا خو ستا دا خپې ښکاري حالانکې ماښام ټایم و نو هغه په اچانک ووته نو ډېره پریشانه وه خفه وه چې نور خو ما هر څه ښه پوره اچولي سر مې پټ و بورکې ځان سره بورکې راوړې لندن نه راوړې وې نو لکه دا موږ به د دوبۍ نه یو څه بورکې نه دا خبره څومره صحیح ده دا راته رښتیا وایي چې زه توره ابایه واچوم یا ټیکری په سر کړمه نو ما به پرېږدي چې زه نه ما خو خیر په کابل کې چې کوم ښځو مخکې کوم دغه وکړه سکارپ او مخ کاره ټولې ګرځي لکه هغې باندې پابندي نه لګولې چې ته به خامخا مخ نه زه تلی شم که نه ما سره خو دا نو ته خو لکه مشهور څېره نو نه یم خبر تا سره به څه کېږي ښه لکه مشهورو خلکو ته خطره ده چې مشهور نه دي هغې ته لکه که مشهور زما غونده کي نو که هغه ټیکری په سر کې طالبان یې نه مني په میډیا کې دا څه خبره ده نه زه سیریسلی ځکه چې زه مخکې ورځو کې لایو راغلی وم خپل انسټاګرام باندې نو ماته یو چا لیکلي یو چا راته لیکلي نو چې ته به کله ځې نمار موږ طالبان که تا وغواړي تلویزیون ته نو ته به لاړه شي نمار ته اول خو هغوی ما نه غواړي په دې مطمئنه یم کومه وغواړي نو بالکل زه به لاړه شم هغلته بلکې تا ته تګ پکار دی او زما خو دا تجویز دی چې تاسو دا مارننګ شو دلته کوئ هلته هم تاسو وکړئ او ګمان نه کوم چې څه مشکل وایي تاسو ته ګمان دی که نه ځکه هغې شخصي دغه کې زما خیال اوسه پورې څه مداخله نه کوي صحیح خپل چې کوم هغوی هغه سرکاري دي که نه یا حکومتي خبره داسې ده که نه چې لایک زمونږ د دې پروګرام مواسم بینګ فیمیل زمونږ د وومن امپاورمنټ او د دې باره کې خبر ده نو که هلته زما زنانه مکتب ته نه ځي که زما زنانه د مخکې غوندې کار نشي کولی زما زنانه چې د هغه د تعلیم او د کار دپاره نه یی ته زمینه مساعده نو زه به پروګرام د چا سره وکړم یا زه خو صرف نه پیدا به شي خلک پیدا کېږي خلکو مرکې وکړي چې کوم موږ خپل هلته یو زړه پولیس افسر وه او هغه خو کېدای شي راغلي پاکستان ویزه واخیسته لیکن هغه سره خلکو مرکې وکړي هغې خپل مشکلات ورته بیان او نو ښه به دا وي ځکه چې ځینې شیان کو زه اوس یو خبره کوم نو دا ستاسو لپاره یو سورس یا سرچینه ده نو دلته اوس بله خبره کوم طاهر صاحب داسې ډېر خبرونه یا واقع راغلي چې طالبان کور په کور ګرځي هغې سرچینګ کوي هغه خلک چې په حکومت کې کار کړی د هغوی کورونه هم ګوري وهل ټکول هم کوي یا هغه خلک چې کوم په تلویزیونونو کې وو هغوی هم پټ دي یریږي که چا ماشومان هغلته پاتې وو د جرنلستانو نو دا خبرې تر څو حده پورې رښتیا دي ځکه ځینې واقع خو موږ تاسو ویډیو یا عکسونه یا خبرونه کتلي دي شروع کې دا کارونه شوي دي دا کارونه شوي دي او دا هلته ډېرو خلکو رپورټ کړي دي طالبانو بیا دا دلیل لري چې چونکې دوی دې په نامه باندې ځینې خلک کابل ته داخل شوي وو خلکو نه به ګاډي بوتلل او د خلکو کورونه به یې نیول او وسلې به خلکو نه اخیستې دا شوي اوس لږ فرق پکې راغلی خو یو بل شي کابل کې ما محسوس کړم چې کم کورونه مثلا وزیرانو سره په کرایه باندې اخیستي وو هغه طالبانو نیولي دي لیکن اوس هغه هغه خلکو سره چې کوم مالکان دي ځینې مالکان په پاکستان کې ځینې په دوبۍ کې هغې سره اوس بیا اګریمنټونه کوي نو څه پیښې دا شوي دي دا شروع کې او اوس هم کله نه کله موږ اورو چې یو کورونو ته دي ورشي اوس خو اکثر هغه ځان چې امنیت کې نه احساس هغوی اکثر لاړل
نو دا خبر ده چې ته لکه مام تاسو ته ویلې کنه چې لکه د دې ګارانټي په څوک اخلي چې هغه ما نه وجنه نه ګارانټي خپلته نشته ګارانټي نشته زه خو به ټیکرایم په سر کوم لاړ بشم تلویزیون کې خو دې ګارانټي په څوک راګي چې ټیکرایم په سر کوم طالب به ما نه وجنه ګارانټي ځکه نشته چې الته طالبان چې اوس کوم حالت ته نو بس دغه ما بشان پرتو کمیس کې او ټوپک وسري او هر ځای کې لکه سیرینا کې هوټل مثلا لوي الته ټول خارجان دي اوسي جرنالستان خارجان نو دې ټول نظام اوس په کنټرول کې راغستې دي حتی چې کمال ته روایتي هغه تراشه بهر نظامو باید چې هغه پرېښې وي ټیک د سکیورټي ته کوه بهر طالب خو ظاهر مجبوري هم اوس او مسؤلیت هم ذمہواری هم چې په کابل کې ولیکن ځنه زما خلک کوم نارمل نظام وو مخکینه هغه باید لکه په ځای پاتې کړی وي کنه هغه دې لپاره هم خو سکیورټي ورسره اکونومیکلی خلک لوګه دا شیان څومره دي ګرانی څومره د کابل کې خلکو ته خوراکي توکي څنګه څومره اویلیبل دي ځکه ډېرې مرستې خو مو شوي خو په میلیونز باندې خلک دي هغې ټول ته خو دغه مرستې نشي رسېدلی بالکل همداسې ده سکیورټي خو ښه ده جنګ ختم شو بامیان ته مونږ لاړو تاسو بامیان ته لاړو میدان وردګ ته لاړو لغمان ته لاړو نو لکه مونږ چې چا سره تلو بامیان ته بامیان خلکو هغې چې موږ خپله نیو راغلي کلونو بامیان ته او بامیانو طرف ته جګړه صرف میدان وردګ نه چې ته ځې نو میدان وردګ کې خوشی او جیب ځای باندې د طالبانو جګړه به داسې وکړه مختصر وایم چې جګړه څنګه شوې د هغې به بنیادي جګړه وه چې پته ولګېده چې په دې باندې اوس فوجان روان دي امریکایان یا خارجیان یا افغان نو په سړک به بم کېښود او هغه به بلاست شو بیا به هلته جګړه وشوه یا به دغه جګړه بنیادي پاتې شوې نو هلته اوس امن دی امن شته لیکن صرف امن خود نه کنه ډوډۍ هم ضرورت اوس هلته بدقسمتي دا وشوه چې امریکایانو 9.6 ارب ډالر د افغانستان کنګل کړي منجمد کړي پای کې 3 ارب د سوداګرو دي او سوداګر سره چې پیسې نه نو هغه به سودا رقم ځنه راغواړي دا الته لږ مشکل دی او داسې به امکان وي که داسې د بندیزونه پاتې شول نو بیا به نو بندیزونه خو به تر هغې پورې تر څو چې طالبان د نړۍ خبره نه مني بیا لوړې شوي دي زه هلته چا میلمه کړی وم او هلته پروفیسر دی په یونیورسټۍ کې هغه راته وایي چې 40 سلنه د هغه د کول خبره کوم چې هغه لوړې شوي دي او خاص کر د خوراکي شیانو هم لږ فرق راغلی دا عام خلک هم خبر دا په ولایتونو کې هم د صرف په کابل کې هر ځای کې دا په بامیانو کې په کابل کې په وردګو کې نه په هر ځای کې او نو دغه یو تشویش خلکو سره شته او دا راته وایي چې د بینکونه بند او بینکونه خلاص شوي یو بل خبره دا کوي چې بینکونو کې مثلا ته په هفته کې 100 یا 200 ډالر باسلی شي د هغې نه زیات یعنې 100 زره افغاني باسلی شي هغې نه زیات همداسې ده بالکل بینکونو نو بیا بزنسونه خلک څنګه کوي کاروبار به څنګه کوي بینکونو ته موږ خپل بلاړو بینکونو باندې ډېر زیات رشوي ځینې خلک ورته شپه تېره کړي ځکه چې د هغه وار نمبر نه وي راغلی یو سړي خو ما ته 4 ورځې یادې کړې نیم خبر چې رښتیا وایي که نه ولې وجه څه ده هغې رش دی که نه ستا ممکنه پیدا کېږي چې ته لاړ شي او اکاونټ راولې مثلا لاین کې د قطار کې ودرېدې او 2000 کسان دي نو هغه څونه کار کوي بینک والا خو سهار نه به راځي 9 بجو تر 5 بجو پورې به کار کوي او بیا تا پیسې محدود کړي چې نه دونه به اخلي نو هلته خو زمونږ خو ماشاءالله افغان یا پاکستانیان فیملی خو غټې دي د هغې مصرف زیات کوي بیا چې ګراني ده نه خو ګراني شوه که نه چې اول یو څیز فار ایگزامپل په 100 اوس په 40 دی 50 یو خامخا چې ګراني زیاته شو پیسې ډېرې پکار دي نن ما ټویټر کې وکتل د طالبانو چې کوم سپوک پرسن دی اف ام ناٹ رانګ شاهین سهیل شاهین دی نومینیټ شوي دي د یونایټډ نیشن دپاره د طالبانو کړی دی د خپل طرف نه لیکن منل خو بیا د اقوام متحده کار دی که نه ځکه تر اوسه پورې طالبان چا په رسمیت نه دي پیژندلی نه نو چې دوی د هیومن رایټس خبره د دنیا نه مني یا د خلکو نه مني یا ایجوکیشن نه مني بیا د ښځو کار نه مني نو دوی توقع لري چې یونایټډ نیشن به دا ایکسپټ کړي یو بله خبره دا ده چې مخکې ورځو کې ځینې ملکونو دوی سره مرستې وکړلې صحیح ده چې په هغې کې یونایټډ نیشن هم ما خیال دی څه پیسې ولېږلې نو د دې بیا څه معنا ده آیا دوی یو وارې وایي چې موږ یې نه منو که دا شرطونه طالبانو مني بیا هغې نه وروسته پیسې هم ولېږي یا دا پیسې خو طالب هم نه راځي دا پیسې خو هلته چې کوم د هغې خپل ادارې دي یا انجیوګانې د هغې د لارې به کوي او لیکن دا خو ستا مخکې چې خبره وشوه دا خو ناکافي دي که نه ته به څونه خلکو ته د افغانستان خو تقریبا 3.5 کروړ آبادي ده او د افغانستان نه به څونه خلک تلي تر اوسه پورې به 2 لکه تلي وي ویزې خو ډېرو لګول دي لیکن لارې بند دي تورخم بند دی پی ای نشته پی ای خو په $1300 باندې چارټر پلان کې ته دغه ورکړي او بل بدقسمتي دا ده ما خو پی ای باندې تنقید کړی بیا هم پې کومه افغان چې کوم 2 ایرلاینز دي یو اریانا یو هغې دي ته ویل چې موږ اجازه راکړي چې ځکه چې هوایي ډګر د میدان چې دی
ایرپورټ هغه اوس بالکل کار تیار دی چې فلایټ لاړ شي نو دې ته اجازه نه ورکوي ځکه چې په زرګونو خلکو ویزې لګولې او ډیر پکې بهر تل دای صاحب د سکیورټي یو خبره ده کنه زما د نالج مطابق چې د کابل ایرپورټ سکیورټي یاره اخو دی او سپیشل فورس طالبانو کړی نه دا خو د فورس خبره داسې ده کنه چې لکه څنګه تاسو ته ما چې زما ذمہواری به څوک واخلي کې ځلته میډیا کې کار کوم دا ذمہواری څه نشته صحیح ده نو بیا داسې ده چې ترڅو پورې قطر ترکیه او دوی دا نه منلي ځکه چې انټرنیشنل فلایټ دی او څوک بم مم یا بارود ځان سره یوسي دا غیزي د انټرنیشنل فلایټ په پاکستان چین او روسیه او د امریکا د نو د کې د درې هوادونو خو طالبانو سره ښه تعلقات لري کنه نو بل په کابل کې دا غونډه روانه ده د پاکستان او د روس او د چین د ځانګړي استازو هغه ټول طالب لکه څنګه چې وزیر اعظم خان په تازه مرکه کې وویل کنه چې تاسو علی به تسلیمې کې چې ځنې شایان د خلکو ومنه اسلامي ماره خطا بهار کړه خیر ابر سره کې دي شي د نوم باندې بر سره خلک ډیر دغه ونه کی حالانکه دا حساسیت لري او قرارداد موجود دی نو لیکن د خزو دا مسله ده داخلیتونو مسله ده اوس پستا په ټول حکومت کې یو شی نشته اول ته خو شیګانو ډېر اکثریت دی نو او بیا ځینې یو نیم چې دوی پکې تاجک یا دای څوک ساتلي مغم برای نام دی لکه هغې سره دوی خپل خلک کابینه کې چې اول دی اعلان خو اول خو طاهر صاحب خبرې خو زه دا یم چې لکه ډېرې داسې پاتې شو چې ما تاسو سره کړي وي زموږ د پروګرام دا سیګمنټ پای ته ورسېده طاهر صاحب الله دې وکړي چې بیا زو تاسو کینو انشاءالله او موږ د افغانستان په آبادۍ خبرې کوو او طالبان چې اوس دا وخت واک لري په افغانستان کې خدای دې وکړي چې هغه هم په زړونو د رحم اوبه توی شي احساس کې دا چې افغانان ډېر ځپلي شوي ډېر دردېدلي دي او ستړي مه شئ په خیر علي یو ځلې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم میلمه په خپرونه کې ناست دی هغې تعلق د ټانک څخه دی او هغې جرنلیست دي نورې خبرې اترې به د هغې سره کوو ما سره ناست دی اختر منیر صاحب ستړي مه شئ ډېره مننه جی تاسو ښه یې صحت ښه دی په خیر یې الله فضل دی اختر منیر صاحب ما تا خو چېرته میلو شوي نه یو که نه د پروګرام نه علاوه میلو نه یو خو میلو یو په سکرین باندې تاسو ماشاءالله دومره په ټي وي باندې کتلې نو یقینا ښه صحیح ده نو ستاسو د شکل ریزمبلنس چا سره کېدو نو ما داسې وي چې دا خیر چې کله کابل کې ونه ته ډیپلوماټ سره ډېر ناڅه نو ما چې تاسو کوم ډیپلوماټ خو نه وی چېرته کې خو نه اوکې څنګه تاسو ښه صحت ښه دی جي په خیر راغلي یې په خیر ټانک ته زما هم تاسو ته مې د پروګرام نه مخکې مو ویلې زما داسې لږ تک شوی یو دوه شپې مونږ هلته کې پاتې شوي آرمي چې کوم دغه وبې هلته کې ځکه چې مونږ واړه تلو د ریکارډینګ دپاره نو مونږ ټانک چې کوم ځای و هغلته مونږ یو 2 ورځې ریکارډینګ هم کړی دی او بالکل خدا د 2007 خبره ده که نه او نو څنګه ستاسو تګ راتګ کېږي ټانک ته او زو راځو علاقه مو دی وطن مو دی نو صحیح ده ښه نو که تاسو راته اخر منیر صاحب دا وایي چې ستاسو وړوکوالی هم په ټانک وزیرستان او په دیزي کې تیر شوی دی سکولینګ انیشلی تاسو څنګه کړی او مونږ بیسیکلی د اف آر ټانک چې کوم دی هغې سره تعلق لرو صوبتي کچ علاقه ده بیسیکلی د هغې سره تعلق لرو او بیټني ټرایب نام به دی ضرور تاسو هغه وي هغو سره تعلق لرو او کوم تعلیم د ټانک سیټل ایریا کې وړوکی ونه کلی دی هغه کې مو پنځم پاس کړو بیا بازار ته لسم ته لاړو بس یولسم دولسم دیارلسم څوارلسم پورې مو په ټانک کې سبق ویلی ښه او هغې نه وروسته بیا هغې نه وروسته بیا ګومل ته لاړئ ګومل یونیورسټي ته جرنالیزم ته او دې نه مخکې ډېر یو ریډیو کې مو ایز ا کمپیر کار شروع کړی ښه ډېر ښه نو هغه کوم ځای کې ټانک کې که نه ډېر اسماعیل خان کې ریډیو پاکستان دی هلته د پښتو پروګرام بو ژوند رنګ او رامبیل چامبیل ښه او څه باره کې دا پروګرام میوزیک و خبرې د رامبیل چامبیل د فلمي سانګز حوالې سره و د چې موږ کوم زړې فلمي سندرې وې هغه به مو پیش کولې ورته
او چې کوم ژوند رنګ و هغه هم لایو پروګرام خو مختلف موضوعات به پکې او سندرې به هم پکې نو بس د میډیا سره داسې تعلق رالو که نه زه بیسیکلي زما زمینداره شپونکی او دا کار دی اوکې ښه نه نو شپونکی چې کوم دی هغه څنګه جرنلیست شو دا خو راته اوس ووایي انټرسټینګ یقینا چې دا زما چې کوم دادا او هغه ډېر زیات تعلیم سره او د علم سره ډېر زیات شوق یې و او موږ ته به ویل چې موږ ډېر یو بچی تاسو خپل کتاب سره مینه وکړو نو دې باوجود به هم لکه کور کې چې مال وي او رمې وي او دا خبرې وي نو خامخا به د سړي زړه کېږي ذهن کې وي نو لاړو به هلته به مو لکه رمې هم ډېرې پولې ورسره ولې مالونه هم ډېر پولې دي او ورسره مو بیا د نیکه خبره ومنله چې یاره تعلیم ضروري دی دا ډېره ښه خبره ده که نه ځکه چې موږ اکثره چې ګورو کوچیان هم ورته وایي که نه نو هغوی اکثره نه د خپل چې کوم د هغوی کلچر دی یا څنګه چې د هغوی ژوند دی هغسې لکه کله چې اوړی شي نو هغه یخو علاقو ته ځي او کله چې دغه وي د ژمې وي نو هغه به له ګرمو علاقو ته ځي او دا څنګه چې ګډې بیزي او رمې او دا د دوی ژوند دی خو ستاسو د نیکه ډېر ښه سوچ و دا راته ویلی شي چې د هغوی سوچ د نورو نه ولې بدل و هغه دا وجه وه چې د کلي مطلب د چې مشر غوندې و نو خلک یې کتلي و ګرځېدلی و لږ کاروبار یې کړی و بار به راتلو پنجاب کې به کاروبار کولو نور د خلکو سره به کېناسته کتل به نو چې څومره به د علم ور خلک وا به ډېر ده ته ښه لګېده چې چا به تعلیم وکړی څوک به ما نورم کزن هغه هم میډیکل کې ډاکټران دي ماشاءالله هغه هم د په واجب باندې اوس نو دا راته وایي چې هغوی هم تاسو سره ایجوکیشن ته راغلي که ستاسو وروسته بیا ستاسو نور کزن څه یو دوه خو داسې مخکې و موږ نه او نور بیا جرنالیزم سایډ باندې چې دی زما چې په ون ټرایب کې زه پیاله جرنالیست وم چې باقاعده ډیګري نه پس باقاعده یو دلته په اسلام آباد کې صحافت کوم د قومي لیول باندې دا ما دپاره ډېره د اعزاز خبره او خاص کار د قوم په حساب باندې زموږ قوم چې دی د خاص کار د بیټني چې دي ډېر زیات پاته یو ډېر زیات د ایجوکیشن په حوالې سره نو دا ما دپاره ځکه دا خوشي خبره ده چې هغو ته دا یو سبق دی چې دوم څه کولی شي هر څوک کولی شي نو بیا لکه څنګه چې ډاکټر جوړ شو ستاسو کزن تاسو جرنالیزم ولې خوښ که ځان دپاره ما بچپن دا خبرو کې ډېر زیات انټرسټ ما به په کلي کې اصل کې ریډیو به مو اورېدله نور څه سورس موږ سره نو ریډیو سره بس دا یو تعلق جوړ شوی او خبرونه به مو اورېدل نو بیا د لا کول وي چې هغه پروګرام چې ما به هلته اورېدلی او زه به په سوچ کوم چې دا پروګرام خو به څوک پیش کوي څوک به جوړوي بیا الله کول چې هغه پروګرام ما ایز ا انټرنی پروډیوسر اسسټ کولو او توسی کېدر صاحب د هغې کمپیر و ما ته چې کله توسی صاحب میلو سو ما ورته ویې زه خو تا فین وم خو زه خو ستا پروګرام کوارډینیټر یم اسسټنټ یم نو ما دپاره ډېره خوښي خبره وه ځکه چې بیا زه چې کله ما ماسټر وکړو ګومل نه بیا رالم دلته ما ته موقع میلو سو یو کال ایز انټرنی پروډیوسر په ریډیو پاکستان کې دا هم ډېر ښه کانفیډنس ما ته ریډیو راکړی دی ما خیال دا دی ځکه چې زه دومره ډارېدلو به چې مونږ خو ماحول داسې دی چې دکان ته به هم تلو نو سوچ به مو کولو چې شي پته اول درته وي بیا لاړ څه دکان ته که نه مزه ته به څه ورته وایې که هغه سړي د دکاندار ته درته ویله دا ستا ته سوچ خبره کوم چې مونږ علاقې کې وطن کې دومره زیات لکه پرمختګ نشته دی یا خلک چې کوم دي کنه هغه او خلک به زه دایم چې د دنیا د دې دومره ډیرو هلو ځلو دغه نه دي لا خبر کنه او صحیح د هغې خپل یو ژوند دی او د هغې د ژوند خپل یو رنګ دی کنه لکه د چونکې زما هم ځینې دوستان چې کله زه په افغانستان کې وم نو هغوی په پارلمنټ کې وو ځینې مېرمنې وې نو هغوی سره زما ډېره دوستي وه نو هغوی د کوچیانو په استازیتوب باندې وو نو ما ته همیشه د کوچیانو کېږدۍ د کوچیانو لایف ژوند ډېر خوند راکوي نو ما چونکې نږدې نه کتل نو ما ته پته ده چې دا د زړه نه څومره صفا او څومره ساده او دا زموږ د دې
پریکټیکل او رنگینی او د دې منډه یو منډه د ماشیني غوندې د هغې دنیا نه هغې بالکل بیل دي د هغې یو بیله دنیا ده هغسې نو بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې د هغه ځای نه راوتل بیا دې ځای ته ځان را رسول دا ډېره لویه خبره ده وړه خبره نه ده که نه او دا به وي چې لکه ستاسو یا ستاسو د کزن غوندې چې نور هغې راوتي دي او فیلډ ته سبق ویلي دي نو هغې دپاره به تاسو نه وروسته چې نور کوم ستاسو فیملی ممبرز دي تاسو هغې دپاره مثال نو ستاسو نه وروسته بیا نور خلک نور ماشومان نور هلکان راغه سبق ته او ماشاءالله ټول لګیا دي اوس سبق لګیا دي سبق وایي څوک مختلفو فیلډو کې کوشش کوي او دا مطلب د ما تاسو وایي چې زه ځکه خوشحاله ما چې ما په وجه ډېر خلک وایي چې لکه تاسو اول قدم ستاسو نو تاسو لیدو باندې نور خلک راغله دا تللی سي نو موږ تللی سو زه خو یو ایوریج سټوډنټ هم داسې څه تکړه قابل نه وم خو بس ایوریج وو پاس کولو به د امتحان چې و پاس کولو لګی به مو کتاب به مې لاس کوو که څه به وه که نه وه چې ایون چې میژو سره به مو لاړو نو کتاب به مو لاس کوو په ځمکې که به مو کار کولو نو کتاب به مو ځان سره وړی و ایښی به مو دا راته وایي چې اوس هم هغه ژوند شته دی هغه ژوند ته کله کله ځې رمو خواته کلي ته اوس هم چې لاړ سمه هغه خلک چې کوم په هغه ټایم باندې ما سره به ګرځېدل یا ډېر ساده خلک دي او بالکل ښوونکي دي ساده دومره ساده چې ډېر خلک لکه صحیح ټریټ دغه نه ورسره کوي ټریټ کوي صحیح نه یا خاندي او دا هغه خلکو سره زه به کښېنم خامخا زه هغه راواړم ځان سره کښېنوم ایون کې کله کله داسې هم کوم چې ګاډي ته واچوم وګرځوم چېرته چې لږ چکر ورکوي ایون چې هغه ډېرو ته هم راشي ډېر اجمل خان ته نو ده وایي چې موږ چېرته ډېر لوی دغه ته تللي او پوره کال په هغې خبرې کوي دومره ساده ما وایي که نه ما ته پته ده د هغې ټول ژوند د کوچانو هم دغه دی که نه رمي یا خپل یو بل د هغې د ژوند یو بل رنګ دی ښه نو دا راته وایي چې جرنالیزم ته رالی او ستاسو د خوښې جرنالیست یا څوک که تاسو ګورئ چې د ستاسو د خوښې څوک دي ما خو هسې الله دې وبخښي رحیم الله صاحب ډېر رحیم الله صاحب خو جي طاهر خان صاحب زما مشر دی او استاد مې دی ما سټارټ هم طاهر خان صاحب سره کړی و دلته چې رالم او انټرنشپ ته به ورتلم د ادارې کې نو د تاسو هم چې طاهر خان صاحب هم نن موږ سره په پروګرام کې ملمه دي ځکه چې تاسو ته معلومه راکړم چې کرنټ سچویشن روان دی په افغانستان کې نو هغې ډېره موده افغانستان کې نن موږ هغې سره هم په دې باندې خبرې اترې کوو دا راته وایي چې ریډیو کې تاسو کار وکړو دا نو دا راته وایي چې کوم جرنالیزم تاسو ته زیات ښه لګي ته پکې ریلیکس یې پرنټ میډیا الکترونیک میډیا ریډیو ټلویزیون لیکنه څه چونکې ما کار زیات په پرنټ کې وکړی هغې نه بعد په سټارټ مې له ریډیو او الکترونیک میډیا دې نه واخیستو د پرنټ میډیا یو بنیاد تاته درکړي او بنیاد درکړي او کانفیډنس چې دی او دا په الکترونیک میډیا تاسو دا دواړه ضروري دي یو جرنالیست لپاره چې دواړه میډیاو سره چې دواړه کار کړي وي چې تا پرنټ هم چې ایشوز باندې پوه وي نو بیا ته په الکترونیک کې هم کامیاب وي او دواړه خدمه لپاره زه خو دا وایم چې محنت په دواړو کې شرط دی چې کم یو دی محنت غواړي او خو تا دا چې نن سبا په کار دی چې یو جرنالیست هغه هم پرنټ میډیا باندې کې کار کړی پوه تجربه ولري او هم الکترونیک میډیا چې کومه د هغې کې دا راته وایي چې ستاسو څو ماشومان دي واده هم کړی دی ما دوه بچي دي د زمن مې ښه صحیح ده نو هغوی هم دلته اسلام آباد کې تاسو سره اوسېږي که نه هغوی هغه خپل دادا سره دي ځکه چې اوس کور کې ماحول جوړ وي بچي دي نو زه وایم چې لږ د دو خوند واخلي بیا باسې مجبوري بیا خو باسې مجبوري ده بیا خو به راځي سبق وایي نو بیا به زه مجبوري دلته به وي لږ د دو ښه ټایم تیر کړي چې یاد داسې ایز ا جرنالیست تاسو لږ تجربه یا څه واقعه داسې له موږ سره شیر کړئ چې تاسو ته ریپورټینګ ته تللي یا داسې څه واقعه انټرسټینګ چې له موږ سره ولیدونکو سره هم شیر کړئ جرنالیزم ما یو ډېر انټرسټینګ دوه واري
ټور وکړو د آل پاکستان پر ریل गाड़ी کې 45 दिन یو پیری شپه او ورځ په ریل کې شپه کوا او ورځ هم تیروا خرام او سکام او ریل روان کو 5000 کیلومتر مونږ ټریول وکړو پاکستان مور دین 100 چې دی کنه مونږ شهرونو تلاړو او الته ورسره به د کلچرل ټروپ مقصد هم سو د دې مقصد 14 اگست په نو کولو او ما ډیوټي وا مطلب د ریپورټینګ کولو نو بس چې چیرته ولاړو هلته به مو پړاوه واچولو بس په ټرین کې به خوب و په ټرین کې به هر څه په ټرین کې دا ډېر څه وایم چې ما وطن هم ولیدی هر علاقې اوبه مې وڅکلې د هر وطن د خلق مې ولیده کلچر مې ولیدی د هغو خبرې مې واورېدې هغو سره میلاو سوم د هر ځي خواړه مې ولیده نو دا ډېر لکه ما دپاره زه وایم دا ماته ډېر لوی یو زندگی چې ډېر ښه تجربه وشوه خوږه خاطره یا تجربه ستاسو دوه وارې زه لاړم بیا 25 دن یو پرې 45 دن نو دا ډېر انټرسټینګ باندې تور و چې ته په ټرین کې وې او هر ټایم په ټرین کې وې نو دا ډېر سړی لکه تنګېږي هم په لارې به کله موږ یو څو ګنټې سفر وکړو بیا تنګ شو که نه او نو نو زه به بار ون ټریول ما په زه به ولاړم زه به کېنستېده نه چې ټرین به روان و زه به ولاړ وم ما ته به دا خوند راکولو چې زه خلک وینم علاقه وینم کلچر وینم د علاقې ماحول انجوای کوم صحیح ما ډېر ښه لکه تجربه وه صحیح خوراک کې هم څه خوښ دي څه خواړه هم زیات خوښ دي خپل ساده خواړه که نه اوس چونکې ښار د ښار ساده نه بغیر چې دی ساده خو چا غوړي نه ښه شی بل نشته او دغه چې دی وټه غوښه هم دینه یا خاص کر د څاروي غوښه چې دی دینه ښه شی بل نو دا راته وایي چې تاسو لږ خپل چې کوم ستاسو خوراکونه دي هغه راته وایي کوم ستاسو ټیپیکل خوراکونه دي چې هغه تاسو مونږ علاقې کې خاص کر د ایشل او ایشل ورته وایي دا پسته ډوډۍ پخیږي او ایشل وي او ورسره سوچه غوړی وي او ورسره اوبو کې غوښه پخ سوې وي غوښه چې دی دا پخوي نو دې ته مونږ وایو ایشل او غوړي ایشل او غوړي دا به مخکې ډېر زیات و اوس خو دا خو به ډېر هیلدي مي که نه او ډېر هیوي دی هر سړی خوړی هم او هیوي دی نو دا مونږ علاقې کلچرل خوراک دی ایشل زیات کلچرل دی ډېر مطلب د بیټنو څومره ټرایب دي هغه دا سپیشل اوکیژن باندې هر څوک کولی هم نشي ځکه چې ډېر زیات غوړی به جمع کوې او ګړي پوره نو دا مونږ علاقې کې لکه ډېر مطلب دی چې فیمس دی او زه اوس هم لایک کوم دلته هم کوشش کوو چې تیاری کوي چې ساده ملاویږي چې ډېر لکه مونږ ټیسټ جوړ دی هغه بالکل نه ساده خوراک خو صحت ته هم ډېر ښه دی نن سبا تاسو ګورئ څنګه چې رنګارنګ بیماریانې دي د هغې یوه وجه چې کومه ده هغه دا ده چې کوم خوراکونه چې ساده نه دي څونه رقم خوراکونه خلک هغه صحت ته هم زیان رسوي ښه دا راته وایي چې ستاسو خلک د پیو چای زیات څکي که شین چای که تور څنګه مونږ زیات خو د پیو چای څکو او ورسره تور او شین هم چلیږي دا چلیږي ورسره ځکه چې ټایم هر شي سهار د پیو چای سي او بیا غرمه مازدیګر لږ چې داسې 11 سي بریزر سي نو بیا د تور چای سي او بیا شین چای سي او بیا ملپشین بیا سپین چای سي نو چای نه بغیر خو تا ته پته دی چې مونږ علاقې د موست چې دا کنه فیورټ ډرینک دا کنه صحیح ده ډېره زیاته مننه اختر منیر صاحب تاسو راغلئ پروګرام ته ژوندي اوسئ کور مدد مننه ډېره مننه ډېره شکریه لیدونکو همدې سره پروګرام کې یو وړه غونډې د مال هم واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا راغلاس خبرونه ته په خیر پښتونخوا لیدونکو دنیا په امید قائم ده او مونږه د الله نه دغه امید لرو
چې خدای دې وکړي چې ولې په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خدای دې هغه ښه کړي د هغه خلکو د میلیونز افغانانو دپاره کوم چې هغلته ژوند کوي چا چې هغلته کورونه او چا چې هغلته کاروبارونه شروع کړي دي ځکه چې ډېر افغانان د ډېر وخت نه چې دي مهاجر دي په پردي وطنونو کې دي نو خدای دې وکړي چې اوس هم هغوی دپاره په خپل وطن کې زمینه مساعده شي چې هغوی هغلته ژوند وکړي په خپله خاوره خپلو خلکو سره نو دا به ډېره زیاته ښي موږ تاسو لاس په دعا یو د هغوی دپاره او اوس زما د پروګرام وخت هم ختمیږي تاسو هم کولی شئ چې زموږ په خیر پښتونخوا دا اپیسوډ که تاسو نه میس شوي نو تاسو کولی شئ چې هغه تاسو په یوټیوب چینل چې کوم زموږ د هم پښتون دی هغه هم کتی شي او د دې نه علاوه تاسو موږ ته واتس اپ باندې میسیجز کولی شئ دا وخت تاسو سکرین باندې نمبر ښکاري او ایمیلز هم کولی شئ اوس به زه تاسو نه اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم د الله په امان